أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمو د مونږ په حوالې باندې څه خبرې چې وي نو هغه مونږه زده کړې. یو دوه خبرې چې دي نو هغه ورسره نور هم زده کوو. هغه دا چې یو خو د جمع په مانځه کې د شرکت دپاره خپل ټول صلاحیت سره کول غواړي. سړی په کوم کلي کې اوسېږي یا په کوم کلي کې میلمه شي، نو چې په کوم جومات کې اذان وشي هغه جومات ته د جومات د جمع مطابق حاضرېدل پکار وي، او دقې ته بنیادي طور د جمع تصور وایي. کله داسې وشي چې د جمع په ټیم کې څوک نه وي، نو وروسته راشي، چې وروسته راشي نو ځان له جمع سړی وکړی شي. دا هم د جمع مونځ دی، خو کوم ته چې د جمع مونځ وایي هغه دی کوم چې د امام د ټیم مطابق وکړی شي. په دې وجې باندې په جوماتونو کې دویمه جمع کول چې دي دې له رواج نه ورکول پکار، او خصوصا په هغه جوماتونو کې چې امام پکې موجود دی، مؤذن پکې اذان کوي، د هغې دپاره د جمع مونځ کوونکي هغې له راځي، نو په دغه جومات کې دویمه جمع کول چې دي نو دا مکروه ده. البته که داسې دی چې په هغې کې امام د هغې ټیم د مانځه لپاره مقرر نه وي، مثلا یو داسې لار ده چې په هغې باندې مسافر ورځي او تېرېږي ورباندې، نو چې څه ټیم هم مسافر په هغه ځای باندې راشي یا داسې نور خلک راشي، مستقل امام پکې نه وي، نو چې څوک ورمخکې شي لمونځ یې وکړو ځان له څو کسان بیا وروسته بل راشي، نو بیا خیر دی که دویمه جمع کوي. نو لهذا د دویمې جمع په حوالې باندې د علماو په منځ کې پوره بحثونه دي. خو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په یو جومات کې امام مقرر دی او ټیم یې مقرر دی او د دغې کلي خلک دی، نو د دې دویمه جمع اړولی کېږي نه، بلکې مکروه تحریمي ته رسي. ځکه چې د وخت پابندي چې ده نو هغه لازمي ده، او د وخت پابندي هم دقې ته وایي چې سړی د خپل دغه مطابق راشي. دویمه مسله چې ده نو هغې ته مونږ د سفر مونځ وایو. د سفر مونځ وایي څه ته؟ د سفر مونځ وایي دې ته چې سړی د خپل کور نه وځي په دې نیت باندې چې زه فلاني ځای ته ځمه او روان شي د خپل کور نه. نو چې د خپل کور نه روان شي، د ده دا سفر اراده دومره وه چې 48 کیلومیټر 48 میل چې په دې وخت کې د هغې نه څوک 56 کیلومیټر جوړوي، ځکه چې په میل کې 1200 میټر وي، او په دغه کې په کیلومیټر کې 1000 میټر وي، نو دې چې اوسط راوباسي نو دغه د 56-57 نه زیات جوړېږي. لهذا 56-57 کیلومیټر لار چې جوړېږي نو دا د سفر مونځ شو. د سفر د مانځه متعلق د علماو چې کوم تحقیق دی او د نبي صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو کوم عملو، نو هغه هم دا چې کله سړی د کور نه وځي او 3 منزله د خپل کور نه ځي، نو په داسې حالت کې د 4 رکعاتو مونځ به 2 رکعاته کوي. سړی 2 رکعاته مونځ چې کوي، نو دا چې کوم ځای د خپله کلی دی، خپل کلی وایي هغې علاقې ته چې په هغې کې مثلا د ګاډي د تلو اډه ده یا پولیس تاڼه ده، د هغې دا حدود چې کوم دي، یا ښار دی ټاون کمیټي ده، د هغې د حدودو نه کله دی بهر وځي نو دی مسافر حساب شو. که دی د کور نه راوځي خو په دغه چاپېرچل کې ګرځي، مثلا زموږ په دې وخت کې را تبلیغ والا ملګري اکثر چې راوځي نو 10 ورځې دا د خپل کور خواو چاپېره په دې ځای کې نږدې د خپل هغې اډې د حدودو نه وتي، د کوم نه چې سفر شروع کېږي، نو دا په مقیم کې حساب دی، دا مسافر نه دي. نو په دې وجه باندې کله چې دا د خپلو حدودو نه وځي نو دوی سفر شروع شي. لهذا بیا به دا په خپله باندې که په خپله باندې دی ځان لمونځ کوي یا په خپله باندې امام وي، نو دی به 4 رکعاته مونځ نه کوي بلکې 2 رکعاته به کوي، او چې 2 رکعاته پرې مونځ شو 4 پرې نشته، نو لهذا 4 به نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تحقیق هم دغه دی چې یاره 2 رکعاته مونځ یې دی، 4 رکعاته مونځ یې نه دی، لهذا دا به 2 رکعاته کوي، 4 به نه کوي. البته که دا په مقیم امام پسې سړی ولاړي، نو که دی بیا مسافر هم به د مقیم ملا سره د مقیم امام سره به یو شان مونځ کوي. د دې نه علاوه درېیمه مسله چې نن په ننني سبق کې دا زده کوو چې
یو خو فرض منځونه دي زمونږ سحر 4 رکعاته 2 سنت 2 فرض ماسپښین 10 رکعاته 4 فرض شپږ سنت دغه شان ماښام 4 رکعاته فرض او مخکې ته بیا 4 رکعاته نفل کول دغه شانې د ماښام نه وروسته 2 رکعاته نفل او 3 رکعاته فرض او ماسخوتن 4 رکعاته فرض او 2 رکعاته نفل دا 15 ټیمه منځونه دي د دې نه علاوه د نفل منځونو اهتمام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی ته د بنده په عملونو کې د ټولو نه بهترین عمل چې په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مهرباني سړی حاصلی او الله تعالی چې دی نو په هغې باندې خپله مهرباني کوي نو په هغې کې په عملونو کې هغه د نفلو 2 رکعته مونځ دی نو په دې بنیاد باندې د نفلو اهتمام چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د هغه شاګردانو د هغې ملګرو چې کوم کړی دی نو په هغې کې چې کوم مشهور نفل منځونه دي نو په هغې کې یو ته تحیت الوضو وایي تحیت الوضو مطلب دا چې یو سړی اودس وکړي نو دله پکار دي چې په دې باندې د خیر داسې څه کار وکړي چې هغه مونځ دی نو 2 رکعته مونځ ورباندې وکړي دغه په اودس کې 2 رکعته مونځ کول د اودس هم قیمتي کی او ورسره د تحیت الوضو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم مسلمان چې په ښه طریقه باندې ودرېږي 2 رکعته اودس وکړي او 2 رکعته مونځ وکړي نو د ده لپاره جنت واجب شو نو په دې وجه د اودس نه وروسته 2 رکعته نفل کول هر دی چې کوري جوماتي سکولي مدرسې دفتري نو پکار چې مسلمان په اودس کې ګرځي چې اودس وکړي نو د اودس د قیمتي کولو لپاره تحیت الوضو دویم ته تحیت المسجد وایي تحیت المسجد مطلب دا چې سړی جومات ته ورننوځي نو په جومات کې یو 2 رکعته مونځ وکړي البته په جومات کې یو سړی تبلیغ کې ورغلی دی یا چېرته سبق پکې وي یا چېرته جرګه ده ورپکې او دی د جومات نه 3-4 ځل بار وځي او ننوځي نو هر ځل نه بلکې یو ځل کافي دی چې یو ځل پکې دغه وکړي د دې نه علاوه د اشراق مونځ اشراق مونځ دې ته وایي چې د سهار جمع سړی وکړي او ځان له په دغه مسله باندې ناست وي کوم ځای باندې مونځ کوي په هغه ځای باندې ناست وي نور راوخېږي د هغې پورې چا ته خبرې نه کوي چا سره نور خپل تلاوت او خپل ذکر کې مصروف وي چې نور راوخېږي رسره اوچت شي نو په دغه ټایم کې 2 رکعته مونځ وکړي دغې ته د اشراق مونځ ورته وایي یو ته چاشت ورته وایي ساخ مونځ نفل ورته وایي د ساخ بیا د دغې اشراق نه شروع شي او د زواله پورې په دې دوران کې چې څه ټیمې 2 رکعته نفل چې دي نو دا د هغې متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د ساخ 2 رکعته مونځ وکړي نو الله تعالی په غافلینو کې نه حسابوي د دې علاوه د زوال مونځ دی زوال دې ته وایي چې نور د خپل ځای نه د غرمې واوړي نو د خپل ځای نه واوړي نو په دغه ټیم کې 4 رکعته نفل کول چې دي نو دا په حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د ماسپښین د سنتو نه مخکې ځان له د زوال له 4 رکعته نفل وکړي نو دا د ده لپاره په جنت کې یو کور جوړېږي په دې باندې نو په دې وجې سړی هسې ناست وي نو څه کارونه ډېر نه وي نو پکار ده چې د زوال د 4 رکعته یعنې زوال مطلب نور چې کله په خپل ځای باندې د خپل ځای نه واوړي په دغه ټایم کې 4 رکعته نفل کول دې ته وایي د زوال د بل ته وایي صلات الاوابین د اوابین متعلق د چا فکر خدا دی بعض علماو چې دا دغه د ساخ مونځ ته اوابین وایي بهرحال د ماښام د مانځه نه وروسته 4 یا 6 رکعته نفل کول چې دي نو په دغه ټایم کې چې کوم مونځ وشي نفل د فرضو نه علاوه دې ته صلات الاوابین ورته وایي او بل نفل مونځ چې دی نو هغه د تهجد مونځ دی تهجد دا چې کم از کم 4 او د زیاده 8 رکعته سړی یا 12 رکعاتو پورې داسې رکعتونه وکړي چې په هغې باندې سړی عام د خپل خوب نه راپاسي خوب پرېږدي او د خوب نه وروسته بیا ځان له 2 رکعته 4 رکعته 6 رکعته 8 رکعته یا 12 رکعته وکړي نو دا په اخر ټایم کې پکار دی یعنې سحر مانځه ته نږدې ټایم کې په دې ټایمونو کې کوم چې شپه 3 دی کې یو ته اول یو ته نصف یو ته 16 دریم نو په دغه ټایم کې راپاسېدل او په عام منځونو کې اواز چې دی نو هغه مؤذن کوي حي علی الصلاة حي علی الفلاح خو د دې مانځه دپاره الله تعالی په خپله باندې اواز کوي چې شته څوک چې هغه د ګناهونو پیټه یې اوچت کړی دی او یا څه غواړي زه ول ورکړم ګناهونه ورته وبخم نو د دې اواز الله تعالی په خپله باندې کوي نو په دې وجه او بل دا چې فرض منځونه په ټولو خلکو باندې فرض دي خو دا تهجد چې دي نو دا پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی فرمایي نافلة لک
دا خاص پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځان لا نو په دې وجه باندې د دې سره یو انفرادیت په سړي کې پیدا کیږي او قرآن کې الله تعالی فرمایي ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا. نو کم خلک چې هغه تحریک اسلامي د اقامت دین د جدوجهد داعیانې د هغې دپاره خو تهجد کول چې دي نو دا انتهایي ضروري. بل د نفل منځونو کې صلات التسبیح ورته وایي. صلات تسبیح دې ته وایي چې د هر ښکته کېدو پورته کېدو په دوران کې څلور رکعته لمونځ سړی کوي او د هر مثلا سبحانک اللهم د تکبیر تحریمه نه وروسته 15 ځل سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله. بیا د هغې نه وروسته د دغه نه ده په رکوع کې راښکته کېدو نه مخکې بیا د رکوع نه پورته کېدو قومه په ټیم کې بیا په سجدې په ټیم کې بیا د سجدې نه راپاڅېدو په ټیم کې بیا په دویمه سجده کې بیا د هغې نه بیا راپاڅېدل بیا 15 ځل. دا په هر رکعت کې څلور رکعته دي او څلور رکعته لمونځ کول دې ته صلات التسبیح ورته وایي. بل ته استخاره وایي. استخاره دې ته وایي چې یو سړی څه کار کول غواړي او دا پوهېږي نه چې یاره په دې کې د ما پیدا را کومه حده پورې ده نو دې د الله تعالی نه خیر طلب کړي او د خیر طلب کولو مطلب دا دی چې سړی دې 2 رکعته لمونځ وکړي او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړي چې یا الله زه ستا نه په دې کې مشوره کومه الله تعالی که په دې کار کې څه خیر وي نو ماته احسان که او که زما پکې څه خیر نه وي نو الله تعالی ته ما واړوه. بس دا دعا به وکړي. د دې لپاره ضروري نه چې سړی خوبونه وویني. که خوب ویني او که نه ویني د الله سره مشوره وشوه که آسان شو الله تعالی سره چې کوم کار کې مشوره وشي الله ورپکې زغه کوي دا خیر او برکت پکې اچوي. بل مونځ چې کوم نفل منځونه کې وایو هغې ته وایو مونږه صلات حاجت. صلات حاجت دې ته وایي چې سړی څه ضرورت پېښ شي او بس یو 2 رکعته لمونځ وکړي او د الله تعالی نه وغواړي. دا په هر ټایم کې دا هم کولی شي. د دې نه علاوه نماز توبه. نماز توبه صلات التوبه چې ورته وایي. صلات توبه دا چې سړي نه څه ګناه وشي کمزوري دې وشي او فورا راشي په 2 رکعتو نفل باندې ودرېږي دا 2 رکعته لمونځ وکړي او د لمونځ په دغه کې بیا چل وکړي بیا چې کوم دی نو ځان له د الله تعالی نه دعا وغواړي چې الله دا ګناه رانه شوي کمزوري رانه شوي الله تعالی راته معاف کړي. دې ته صلات توبه وایي. د دې لپاره هم څه خاص ټایم نشته. بل ته نماز قتل وایي. یعنې سړي له چې کله پانسي ورکول کېږي یا د هغه وژل کېږي او دی مسلمان په قصاص کې نو هغه له د 2 رکعتو نفلو مهلت ورکول چا پکې ځان له 2 رکعته نفل وکړي دې ته نماز قتل ورته وایي یا نماز صبر ورته وایي. نماز صبر چې سړي ته څه مشکل ورته راشي تکلیف ورته راشي او په دغه دوران کې دی ودرېږي ځان له او 2 رکعته نفل کوي د دې لپاره چې یاره الله تعالی دا غم دی د دې د برداشت کولو دا تکلیف دی د دې د برداشت کولو دا مسله ده راته د دې د حل کولو په دوران کې د صبر توفیق غواړي. دې نمازي صلات صبر ورته وایي. نماز شکر هم دې ته وایي چې سړي باندې الله تعالی ورسره ښېګړه ورسره وکړي څه نعمت پرې وکړي نو الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر یې وویسته زه به در نور هم سیوا کوم. نو څه احسان سړی محسوس کړي چې الله تعالی په احسان وکړو بچی یې نمبر یې واخیستې بچی قابل شو بچی چې کوم دی په نوکرۍ شو په خپله باندې چې ورته حج عمرې دغه ورته میلاو شو د دغه شان د یو مشکل د حل کېدو دغه ورته میلاو شو د شکرانې په طور باندې 2 رکعته لمونځ کوي دې ته صلات شکر ورته وایي. دغه شانې نور تندر ونیسي یا سپوږمۍ تندر ونیسي خسوف او کسوف ورته وایي. په دغه دوران کې 2 رکعته لمونځ کول دا نفلي منځونه دي. دغه شانې بل لمونځ چې دی نو باران نه کېږي یا وچو وي په داسې دوران کې بیا د الله تعالی نه د دعا په خاطر باندې د الله نه د غوښتو په خاطر باندې د استسقا لمونځ چې کله کېږي نو دغه د استسقا لمونځ هم یو نفلي لمونځ دی فرض. د دې نه علاوه دعاګانو مختلف زغه دي انشاءالله آینده سبق کې به بیا مختلفې دعاګانې ووایو او دعای قنوت یا قنوت لازله هغه به هم ورپکې ووایو. الله تعالی دې موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.